سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی معزز و محترم فدین منی مائلو غیرتمندو مسلمانانو گرو، اللہ رب العزت کے زمستان بلتر عبدال کے ناستل دین اسلام خبر قول و ریدل خدای ملک خداداد پاکستان کے دے اسلامی نظام دا سربلندے و دے حفاظ دا پارا فکر من کے دل بالخصوص جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دا پاک مبارک مقدس مشن سر دا عشق و محبت ساتل دا ہر صدی اللہ رب العزت پخبر دربار کی عبادت من قبول و منظور و گردے. وگوی عزت مند روانہ میاشت رمضان المبارک میاشت دوار جہان سردار آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام مبارک فرمائی کہ پورز دا قیامت کا دا مومن بندہ پاک کی دو سزن شفاعت گئی، یو روجہ اور دیم دا شپی تلاوت. روجہ دا اللہ کو حضور کی پیشی اور دا اللہ کو حضور کی بدا گواہی ورکی اور سفارش کر گئی کہ یا اللہ دے مومن بندہ تو دنیا کے زمان وجہ نٹور اور لگا اور تندہ اور تکلیف پر مامندی فضان میں تیر کرو اوستان دا رضا دا پارا جتنا راضی. اے اللہ سے دا حق کی شفاعت دا بخشش اور دا گناہ دا بخشش دا پارا کون. بیا با قرآن کریم دا حق کی پیشی یا اللہ دا بدورد روجنی ولا او شپے میں زمان تلاوت کولو او زمان مجھے مطلوب نطول اشپچ کم دنو دا تلاوت کولو زد دا گناہ دا بخشش او دا بخشش کفارت شفاعت اور سفارش کون. اللہ رب العزت پر فرشتوں تو فرمائے تاسو گواہ سے گئی کہ ماں دا دے دعاو شفاعت کا ان کو وجہ منتی دا دے انسان بخشش او کلو. وگو عزت مندو روجہ دا ذریعہ دا بخشش تا دا تلاوت دشپی او پتراؤ کے ودر دل دا ذریعہ دا بخشش تا دا گناہون دا بخشش ذریعہ دادا.
وګو عزتمندو او زموږ تاسو له پکار دادي چې د قرآن د روزې چې کومې تقاضې دي هغه تقاضې مونږ پوره کړو. نن سبا خلک د رمضان المبارک د میاشتې د مبارکې روزې دا صرف او صرف په خوب سره تېروي. یا وګو عزتمندو چې ناس مې نو فیسبوک یې راوړی وي دا روژه لنډه وه. وګو عزتمندو یا ټي وي ته ناست دي او میچ ګوري وایي روژه لنډه وه. وګو عزتمندو دا ډېر لوی تاوان دی. روژه لنډول نه دي پکار، بلکې دا خو ذریعه د بخشش ده، دا خو ذریعه د الله د رضا کولو لپاره ده. نو پکار دا ده چې موږ د روژې په حالت کې هغه کارونه وکړو چې کوم کارونه باندې الله رب العزت راضي کېږي. وګو عزتمندو د ټولو نه لوی مصیبت نن د کرکټ میچونه شروع شوي دي، خلکو ورپسې روژې پرېښودلې، د شپې تراویح ورپسې پرېښودلې، د قرآن کریم هغه تلاوت یې ورپسې پرېښودلو، ذکر او اذکار یې ورپسې پرېښودلو. په جومات کې چې کوم نشیش او برخاست پرېښودو او د علماو د نیکانو خلکو په صحبتونو کې به ناست هغې پرېښودل او ټي وي ته ناست دي. دا څومره د افسوس خبره ده. وګو عزتمندو دا خو د لوټ مار میاشت ده. حدیث شریف کې راځي رسول الله مبارک علیه السلام فرمایي چې د مؤمن بنده عمل دا د لسګون نه واخلي تر 700 ګون نه پورې دا زیاتېږي. دې کې د خپل اخلاص د مکان او د مقام د هغې خپل درجات دي. خو الله رب العزت فرمایي چې دا د مؤمن بنده عام اعمال عبادات چې دي نو دا د لسګون نه نوانې 700 ګون نه پورې زیاتېږي. خو دا د روژې نه علاوه عبادات هر چې روژه ده نو هغه د دې نه ماسوا د هغې اجر او ثواب به زه په خپله ورکوم. څه مطلب؟ یعنې الله رب العزت فرمایي چې د مؤمن بنده د روژې دا عبادت داسې ده چې دا په لسګون نه کې راځي نه په 700 ګون نه کې، بلکې دا د دې نه ډېر اوچت عبادت دی او د دې اجر به زه په خپله ورکوم. ځکه دا روژه زما دپاره ده. څنګه زما دپاره؟ ټول عبادات د الله رب العزت دپاره دي. وګو عزتمندو په دې عبادت کې اخلاص ډېر دی. ځکه یو سړی مونځ نه کوي نو خلکو ته پته لګي دی مونځ نه کوي، دا بېنمازه دی. یو سړی حج نه کوي نو هر چا ته پته لګي چې حج پې فرض دی او د الله حکم نه پوره کوي. یو سړی زکات نه ورکوي نو ټول قوم ته پته لګي چې زکات پې واجب دی او د الله حق نه ادا کوي. واحد روژه داسې ده چې یو انسان د دې نیول نه غواړي نو چا ته پته نه لګي چې د سړي روژه نشته. ځکه دا د ده او د الله ترمنځ یو راز او نیاز دی. دا چې څوک نیسي نو دې کې اخلاص زیات دی، دې کې د الله یاره زیاته ده، په دې کې د الله د رضا کولو لپاره وګو عزتمندو چې کوم هغه راز او نیاز دی دا په بل څه کې نشته. یو دویم ده په نورو عباداتو کې ریاکاري څه ناڅه ممکن ده چې وشي. مونځ کوي نو خلک وایي چې یاره مونځ به ډېر کوم، خلک به راته مونځګزاره وایي. او زه به چې کوم دی نو حجونه کوم، خلک به راته الحاج صاحب وایي. زکاتونه به ورکوم نو خلک وایي چې دا خو ډېر سخي انسان دی. روژه داسې یو عبادت دی چې دا ښکارېږي نه، چې څوک په سترګو باندې وویني چې د دې سړي روژه ده او دی چې کوم دی نو په هغې کې د ریاکارۍ یو عمل وکړي، دی ځان بچ کول غواړي نو بلکل دی بچ کېدلی شي. نو خوږو عزتمندو داسې عبادت چې الله رب العزت د هغې نسبت خپل ځان ته پخپله کوي چې دا عبادت زما دپاره دی او د دې اجر او ثواب به د خپل شان مطابق په دنیا کې هم ورکوم، په آخرت کې هم ورکوم. بیا داسې عبادت دیګی مونږه دا په څه باندې دا په فیسبوک باندې خرابو، دا مونږ په ټي وي په میچونو باندې خرابو او دا په ناسې په تاش باندې او په نیټو باندې دا خرابو. وګو عزتمندو لکه څنګه چې د دې میاشتې د عباداتو ثواب زیات دی نو داسې ورسره ګناه هم بیا زیاته ده. ته په حالت د روژې کې دیګی او ته ګناه کې خوږو عزتمندو د دې ګناه هم زیاته ده. الله رب العزت دې مونږ تاسو له توفیق راکړي چې مونږ تاسو د رمضان المبارک ورځې او شپې د دې چې کومې تقاضې دي هغه تقاضې چې کوم دی نو مونږ پوره کړو. نمبر 2 رسول الله مبارک علیه السلام فرمایي چې د 3 کسانو دعا نه رد کېږي، دا خامخا قبلېږي. نمبر 1 د عادل بادشاه، مسلمان بادشاه، د مسلمان قومونو سربراه دی چې دعا کوي الله رب العزت د دعا قبلې کا. وګو عزتمندو نیکان بادشاهانو تاریخ تاسو وګورئ، هغوی به چې کله باران نه کېدلو او د باران دپاره د استسقا لمانځه دپاره به ووتل
د دې طرف نه باران نو چې د هغه طرف نه براتن نو بیا به لندو خوشتوفه ولې الله عبادات داسې چې الله رب العزت هغه دعا باندې رات کوله کومه دعا به وکړه الله رب العزت قبول وکړه بادشاہان نیکانو دیندارو عادلانو خپل قوم سره انصاف کوونکو وګو عزتمندو تاسو د نن زماني بادشاہان وګورئ اپ خپل قوم باندې رحم نه کوي دا وی خواته عدل نشته دا وی خواته انصاف نشته دا ولې دا هم زمونږ د اعمالو د وجه نه په موږ باندې دا مسلط شوي ځکه رسول الله مبارک فرمایي علیه الصلاۃ والسلام اعمالکم عمالکم دا ستاسو عملونه دا ستاسو سربراهان دي موږ سربراه ته کنځلې کوو سربراه ته بدې ردې وایو په ځای د دې چې موږ د ملک د قوم سربراه ته کنځلې وکړو د هغې په ځای باندې په خپل عمل لږ سوچ وکړو چې زموږ عمل څه شی دی زموږ عبادات څنګه دي زموږ قومي او ملي معاملات څنګه دي دا بادشاہان خو په ما باندې زما د عمل په نتیجه کې دا مسلط شوي دي نو پکار دا دی چې موږ په خپل عمل باندې سوچ وکړو وګو عزتمندو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو دین او د دین لاره پرېږدئ نو په تاسو به یو څو عذابونه د الله رب العزت طرف نه مسلط شي نمبر 1 تاسو به دعاګانې کوئ الله به ستاسو دعاګانې نه قبلوي نمبر 2 چې کله تاسو ته د باران ضرورت وي چې وشي نو باران به نه کېږي او چې کله تاسو ته نقصان کوي نو ستاسو په فصلونو به باران کېږي او په تاسو باندې قحط به راځي تاسو وګورئ په دې وخت کې وګو عزتمند نبی علیه السلام فرمایي چې کله تاسو دین او د دین لار پرېږدئ دریم عذاب به په تاسو مسلط شي چې داسې سربراهان او بادشاهان به په تاسو مسلط شي چې دوی به ستاسو د مشرانو عزت نه کوي ستاسو په کشرانو به شفقت او مهرباني به نه کوي او د دوی لخوا به په تاسو باندې د انصاف په ځای باندې به ظلم خورېږي دا ګورئ نو دا زموږ د خپل عمل هغه دا څه چې دي دا د خپل عمل په وجه باندې دي الله رب العزت زموږ اعمال ټیک کړي نمبر 2 نبی علیہ السلام فرمایي چې د مظلوم دعا نه رد کېږي مظلوم چې کله د الله په حضور کې خپل ځان او خپل شکایت پیش کړي الله رب العزت فوراً د دعا چې کوم دی نو قبلوي الله رب العزت دې موږ او تاسو نه مظلومان جوړوي او نه د الله رب العزت موږ ظالمان جوړوي الله رب العزت دې د دواړو هغې نه موږ وساتي دا دواړه ځایونه چې کوم دي نو دا د رحم دي وګو عزتمند نبی علیہ السلام فرمایي چې دریم هغه کس چې د هغه دعا نه رد کېږي وی دا روزهدار دی روزهدار چې کومه دعا د خولې نه وباسي الله رب العزت د دعا قبلوي او وګو عزتمند موږ خلک د دعا په قبلېدو پوهېږو نه موږ وایو چې د خدای نه څه غوښتي چې بس خدای ورته همدغه په دې ټیم باندې راکړي دا د دعا د قبولیت یو صورت دی چې تاسو وغواړئ او الله تعالی هغه په هغه ټیم درکړي دا یو صورت دی نبی علیہ السلام فرمایي چې دا د دعا د قبلېدو یو صورت دی ته وغواړې الله قبوله کړي ده خو دا الله بل تعالی څه موده بعد درکړي لږ تاخیر سره دا یو صورت دی دریم صورت دا دی ته دعا وکړې الله رب العزت تا په کور په اولادونو باندې څه تکلیف مصیبت را روانې د دعا په بدن کې را تکلیف مصیبت د تا نه اوچت کړي دا د دعا د قبلېدو یو صورت دی او څلورم وګو عزتمند نبی علیہ السلام فرمایي چې د مؤمن بنده قیمتي دعا هغه ده چې ټوله زندگی د الله په حضور کې وغواړي او دته میلاو نشي ځکه الله وعده کړې ده چا نه مانه په دنیا کې څه غوښتل او مانه دې ورکړې په ورځ د قیامت بعد دغه دعا بدل د خپل شان مطابق دی بنده توکل د خپل حیثیت مطابق به بنده توکل د دعاګانې غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د مؤمن بنده او د روزهدار د دعا چې کوم دن نه رد کېږي نو پګو عزتمندو خو د دې څه مطلب دی خپله دعاګانې کوئ کوشش وکړئ چې د تعاون او د امداد په شکل کې د روزهدارو د خولې نه ځان دپاره او د خپل اولاد دپاره دعاګانې وباسئ پګو عزتمندو دا وګورئ د مهنګایي دور دی او ډېر سخت حالات په دې وخت قوم چې کوم دی نو دا تېرېږي مهنګایي هم ډېره زیاته ده بېروزګاري هم حد ته رسېدلې ده بدامني هم چې کوم دی نو حدود کراس کړي دي په دې کې یو بېوسه بېکس انسان څه کولی شي الله تعالی وس درکړی طاقت درکړی دی ته د خپل وس مطابق د ده سره تعاون وکړه د ده امداد وکړه د افطارۍ په ټیم کې د تعاون وکړه د سحري په ټیم کې د تعاون وکړه د ده د بچو د بیمارۍ په شکل کې د دوی تعاون وکړه د ده دعا چې کوم د خولې نه ستا په حق کې وځي رسول الله مبارک فرمایي روزهدار دی دعا یې نه رد کېږي دعا یې خامخا قبلېږي نو هغوی عزتمند موږ تاسو له پکار دي چې د روزهدارونه دعا وکړو نن یو مصیبت جوړ شوی نن څوک د چا سره تعاون کوي فیسبوک والے مخامخ ودرولې تصویر را وباسئ
انا په جهانونو کې و شرمېزر روپۍ ورکړي وي دا یو سپید پوش انسان وي یو معزز انسان وي او دې دننه یو خودي لري وګو عزتمند هغه له تباه برباده کړي او دا په ټوله دنیا باندې چې کوم نه په فیسبوک باندې هغه کېږي چې دله زر روپۍ ورکوي وګو عزتمند رسول الله مبارک فرمایي چې ته کله صدقه ورکې دومره پټې ورکا چې ستا دا ښي لاس نه دا ګس لاس چې کوم نه خبر نشي دومره پټې ورکا دومره په اهتمام سره ورکا تاسو وګورئ 10 کیلو تروړه به چې کوم نه راغستي د کلی د علاقې یو معزز سړي له هغه ورکوي او هغه په فیسبوک باندې دومره خوراکي چې نه به د هغه خودي پاتې شي نه به د هغې عزت پاتې شي نه به چې کوم دی د هغه حمیت پاتې شي او نه چې کوم دی د دغې د ورکړې څه ثواب او اجر پاتې شي نو دا کار په خوږو عزتمندو ورکړه کوئ اخلاص سره کوئ او خفیه ورکوئ او دغه بدل چې کوم دی نو دا د الله خواته پرېږدئ چې الله د دې اجر انسان مجاله څه اجر ورکړي انسان بچاره څه بدلی ورکړي انسان په خپله فقیر دی غریب دی په خپله محتاج دی چاله به څه ورکړي نو ته به څه بنیاد باندې د دې عزت اخلي په قانونو باندې دا عزت د ده ختمې او دا چې کوم نه ته به عزته کې د دغې څیزونو نه خوږو عزتمندو د دې نه پرهېز وکړئ افطارۍ به کړې وي افطارۍ هغه ډوډۍ به په فیسبوک باندې ورکړي ټوله دنیا به لیکیاوي وه لکه دا ما افطارۍ کړی خوږو عزتمندو دې کې خو ریاکاري ده دې کې خو د الله رضا نشته دی هر عمل چې وکړئ د الله د رضا په بنیاد وکړئ الله په دنیا او آخرت کې اجر درکړي او کته د ریاکارۍ دپاره کې وګو عزتمندو ریاکارۍ دپاره یو عمل کول دا د شرک برابر ګناه ده الله رب العزت دې موږ او تاسو دې نه محفوظ کړي درود شریف ووایو اللهم صل علی محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تترك فينا صائبا